بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زمنګ استاد معاشره کې یو بل امتحان او یو فتنه چې د هغه دا ده چې مسلمانان په خپل کورونو کې بغیر د ضرورت نه سپي ساتي، بغیر د ضرورت نه سپي ساتل په کور کې، په ګاډي کې، په نورو ځایونو کې د خپل حفاظت نه علاوه د ضرورت نه بغیر چې کوم شریعت ثابت کړي جواز ورکړی د هغې نه بغیر خلک د شوق دپاره سپي ساتي، نو دا نه دي په کار اسلام کې دا ناروا دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا کار کوي د هغې اجر هر ورځ یو دوه قیراتو په اندازه د هغې اجر کمیږي، نیکۍ نه ختمیږي. او قیرات چې کوم دی هغه په ځینې حدیثو کې راغلی دی چې قیرات د یو غر اندازې عمر نیکیو ته ویلی شي. نو باید موږ او تاسو سوچ وکړو چې زموږ او تاسو هره ورځ د غر اندازې عمر نیکۍ د موږ نه ختمیږي رواني، نو موږ چې الله له ورځو زموږ سره وسه پاتې، نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. حتی ځینو احادیثو کې د دې ذکر راغلی د قیرات، چې قیرات څه ته وایي؟ قیرات د جبل احد یا یو عام غر په غټه اندازه باندې دې ته اندازې ته چې کوم دغه قیرات ویلی شي. انسان چې کله دوه غرونو اندازې باندې نیکۍ ختمیږي نو تاسو اندازه ولګوئ. همدغه رنګې دا یو خساره ده، داسې خساره چې دې مقابل کې هیڅ قسمه تا ته څه فایده خو نه درځي چې ته سپی وساتې، شوق چې کوم دی هغه پوره کړي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملایکې هغې کور ته نه داخلیږي چې په کم کور کې یا سپی وي او یا هلته تصویر وي. نو د ملایکو د رحمت ملایکې هم په ځان باندې بندې او څه فایده هم درته نشته، نو داسې کار نه ځان ساتل پکار دي. الله رب العالمین د موږ او تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.